نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زنانو باندې لعنت لا لګلې دی، لعنت په ویلې دی کمی زنانه چې مقبرو ته ځي. زمون په معاشره کې اکثر چې کله مړی وشي نو بیا د زنانه سحر ماښام او ماسپښین بیا څه کوي، قبرونو ته ځي، مقبرو ته ځي او هلته ذکر و اذکار کوي، تلاوتونه کوي وغیره وغیره. یعنی هلته ځي او هلته د مړي دپاره اعمال کوي. نو د زنانو دپاره مقبرو ته تلل چې دي دا صحیح خبره نه ده. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پی لعنت ویلی دی. دا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته تقریبا که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی تقریبا په دې دوه کې یو دی. دا حدیث ته هغه نه باقاعده را نقل دی، ترمذی مسلم شریف په دې کې ښه باقاعده صحیح سند سره دا روایت ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو مقبرو ته تلو نه منع کړې ده. په هغې زنانو باندې لعنت لا لګلی دی کمې زنانه چې څه کوي ځي مقبرې ته وغیره. د زنانو دپاره وسو ایصال ثواب په څه طریقه کول پکار دي چې مړي ته دعاګانې مو وشي او مقبرې ته هم لاړ نه شي. نو دا صورت په څنګه هینډل کول غواړي، دا صورت په څه اختیارول پکار دي؟ صورت دا اختیارول پکار دي چې زنانه دي په خپل کور کې کینی، په خپل کور کې چې کوم د مانځه دپاره ځګې دوی منتخب کړي په کمره کې وغیره په هر ځای کې کیدي، قرآن شریف دې راوالي، تلاوت دې وکړي او تسبیح دې راوالي، ذکر و اذکار دې وکړي او دعاګانې دې وکړي او حق دې دغه مړي طرف ته ور وبخي چې دا ذکر و اذکار د دې ثواب دا د مې پلاني مړي ته وبخو، الله دا ثواب هغه ته ورسي. ستا ثواب ستا ذکر و اذکار دا هغه مړي ته ورسي. او دا زموږ عقیده ده چې د کم ځای نه هم یې ته په هغه ځای کې مړي دپاره دعاګانې هر څه کولی شي او د هغې اجر و ثواب دا دغه ته ورسي، مړي ته ورسي. زمونږ حق څه دی او د کور والا د والدینو حق څه دی؟ یعنې بهترین اولاد هغه دی چې د خپل اولاد دپاره ایصال ثواب کوي او د خپل والدینو دپاره څه کوي، ایصال ثواب کوي. نو د زنانو دپاره هم دغه طریقه ده چې په خپل کور کې کینی، په خپل حجره کې کینی او د هغې ځای نه چې څه وکړي د خپل ذکر و اذکار تلاوتونه وکړي او هغه څه وکړي خپل مړي طرف ته وبخي. د زنانو مقبرې ته تلل دا بالکل جایز نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پې لعنت لیږلی دی. صحیح شو جی؟ جزاک الله خیر.